دا به شام کې اوسېدو. نو شام کې چې کوم ګورنر و د هغه سره څه په مسله باندې د سفیان ثوري اختلاف رالی او د هغه ځای نه وشو نو مکې ته رالی بیت الله شریف ته. هلته به خپل ژوند تېرو. دومره خو د الله سره تعلق و، دومره د الله سره محبت و او دومره تقوا او علم او بزرګي ولا الله رب العزت ورکړې وه. مکه کې نو چا ورته ویلې چې شام چې کوم ګورنر دی امام جعفر منصور وی هغه را روان دی او تا به نیسي او تا به فارسي ته خېژي وجي دي. نو ده ته پته ولګېده وایي ښه ما پسې راځي او ما نیسي. نو چې پته ورته ولګېده چې مکې نه بهر را روان دی او مکې ته راځي او سفیان ثوري تا به نیسي او فارسي ته به دې خېژي. نو دا فورا الله ته ودرېد او لاس یې چت کړ بیت الله شریف ته او دا څه یې وکړ